ګورئ په عالم ارواح کې دا په اسمانونو کې چې ما او تا نو پیدا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو وخت تر قیامت مازیګر پورې چې څومره انسانان پیدا کړي که مسلمانان دي که کافران دي که هر څوک دي چې یا نو پیدا دزما او دستا روح وو په عالم ارواح کې دا د اسمانونو بر ځای دی د انبیاو روحنا د رسولانو روحنا نیکانو پاکانو صلحاو اولیاو اتقیاو ازکیاو علماو عوامو اهل ایمان اهل اسلام کافرانو ټولو چې څومره روحونه دي په عالم ارواح کې موجود دي الہ العالمین ته وړاندې او د ټولو نه ښایسته روحونه دا د انبیاو دي دا د رسولانو دي بیا په هغې کې د حضور مبارک هغه عالم ارواح کې الہ العالمین چې د ټولو نه اول ذکر دغه ارواحو ته کړی دی ایم ذکر د مصطفی علیه السلام مبارک ورته کړی قرآن کریم پاغه باندې گواهی درې مسیپارا پاغه باندې گواه سورته آل عمران الله جل جلاله فرمایي چې ما تذکرہ وکړه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا ما یو نبینا ما په هغه باندې دا وعده واخیستا چې ما خو ابتدا وکړه الله فرمای ذکر میں وکړه د مصطفی علیہ السلام تاسو یو نبی چې په خپل زمانہ کې راځي آدم علیہ السلام مبارکا دا خبره پتا باندې لازم ده شیس علیہ السلام مبارک پتا باندې لازم ده نوح علیہ السلام پتام لازم ده تر عیسی علیہ السلام پورے په هر نبی باندې دا خبر لازم ده چې په خپل زمانہ کې راشي دا پیغمبر مبارک بم د محبوب علیہ السلام ذکر کا خپل امت تا او امت ته بم وایي چې تاسو بم ذکر کوئ د مصطفی علیہ السلام اوس ګوره تفاسیرو چې یو خبره لیکلې ده چې سل صحیفه څلور کتابونه 1,24,000 کم و بیش انبیاء چې خدای پاک جل جلاله مخلوقات او ترالی گلی دی پدې کې یو حکمت پکې دا دی تاسو وګورئ آدم علیہ السلام لس صحیفه پسلو کې په هغه کې څه شی دی په هغه کې ذکر مصطفی دی 50 صحیفه د شیس علیہ السلام په هغه کې څه شی دی په هغه کې ذکر د مصطفی علیہ السلام دی 10 صحیفه تاسو وګورئ د ادریس علیہ السلام په هغه کې څه شی دی په هغه کې ذکر د مصطفی علیہ السلام دی لس صحیفه د ابراهیم علیہ السلام هغه تاسو وګورئ په هغه کې څه شی دی په هغه کې ذکر مصطفی علیہ السلام دی د آدم علیہ السلام په لسو صحیفو کې ذکر مصطفی د شیس علیہ السلام 50 صحیفو کې ذکر مصطفی دا ادریس علیہ السلام په 10 صحیفو کې ذکر مصطفی د ابراهیم علیہ السلام په 10 صحیفو کې ذکر د مصطفی علیہ السلام په تورات کې د موسی علیہ السلام ذکر د مصطفی علیہ السلام په زبور کې د داؤد علیہ السلام ذکر د مصطفی علیہ السلام په انجیل کې د عیسی علیہ السلام ذکر د مصطفی علیہ السلام او چې بیا قرآن کریم نازل شو الحمد نوخلا تر والناس پوری که ذکر دی اغم ذکر د مصطفی علیہ السلام استاسونا یو تپوس کوما چې ټول انبیاء د پیغمبر علیہ السلام ذکر کړای په صحیفو کې د محبوب ذکر په کتابو کې د محبوب ذکر علیہ السلام ولی عیسی علیہ السلام مبارک چې کله دنیا نه ته پاتیشته سپاره کې خپل قوم ته ونه فرمایل من بعد اسمه احمد زه خو درنه لاړم ما خو زمانہ اون مندله زه خو بزم ما نه بعد به یو صاحب راځي
الله جل جلاله په عالم ارواح کې په ما باندې دا لازم کړی و چې عیسی علیہ السلام مبارک ته به یم تذکره کړي کتا په زمانہ کې راغی ایمان بم پې راوړي کتا زمانہ کې را نغی او ته الله په طرف باندې تلی قوم ته به دا وصیت کوي وصیت باقاعده حکم به ورته کوي چې که زما نه پس محبوب علیہ السلام مبارک راغی په هغې باندې به تاسو ایمان راوړئ د هغه به مدد کړئ او چې تر څو پورې نه راغلی دا زما وصیت دی تاسو ته چې تر هغې پورې به مصطفی علیہ السلام مبارک ټول ذکر او یاد کوئ نو با الفاظ دیگر په نورو الفاظو کې زه ووایم دا هر څه چې الله پیدا کړي دي دا انبیا دا صحائف دا کتابونه دا زمانه دا عالم ارواح دا هر څه چې الله پیدا کړي دا الله په ذات قسم چې دا یې صرف دی پاره پیدا کړي چې دومره غاټه زمانه د مصطفی علیہ السلام ذکر رواني په هر زمانه ورنه الہ العالمین په دې باندې قادرو چې زما اوستا هدایت لپاره یو نبیم کافیو زما اوستا هدایت لپاره یو صحیفه یا یو کتاب اغم کافیو چې دا دومره خلک یې را لېږلي دي دا دې لپاره چې د محبوب علیه صلات وسلام مبارک د ذکر او د شان پته خلکو ته ولګي چې دا څومره جلیل القدر پیغمبر دی څومره د عزت والا څومره د احترام والا